السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمندو، نن د سره داسې یو ورکوټ غونته وظیفه شیر کول غواړم چې وخت پې لګي، کم از کم 2-3 غنټې پې لګي، خو د انسان ته د ډېرو بیمارونو نجات ملو شي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. دغه ورکوټ شانتي آیات دی، خو دا صرف په 10 محرم باندې ویل کېږي. په یو ځای کې ناسته کول پکار دي، مخ په قبله کې ناستل دي. او دا آیات 3150 پیره ویل دي، په یو مجلس کې ویل دي. دا اول او اخر ته 101 بار درود شریف ویل دي، چې کوم درود هم ویل شي هغه درود دی وایي. بیا د په یو مجلس کې دغه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین دا آیات مبارکه دی وایي. خو دې کس له پکار د 3 سيزونو سره به ضرورت وي. یو سره د چاقو ضرورت وي، یو سره د ارکې ګلاب اوبه، او یو سره د سرندر وغیره د هور بندوبست سره هم په دغه وخت کې پروت وي. نو دی به دغه 3150 پیره په یو ټیم باندې به دغه آیات مبارک وایي. خو ده به ځان ته یو ګیلاس کې ارکې ګلاب اوبه ایښې وي، هغه اوبه به د سره پرتې وي، او چاقو به د په ګیس باندې، مطلب چې کوم وخت کې وظیفه پوره شي دی به هغه وخت کې د چاقو په ګیس باندې کېږدي. دومره دې کېږدي چې اړوي یا چاقو وي چې هغه چاقو بالکل ښه هور شي، توک سور شي او ګرم شي ډېر. بیا به دې چاقو باندې چوف کړي، او د چاقو بیا په دې ارکې ګلاب اوبو کې واچي چې د ارکې ګلاب اوبو سره دا چاقو بالکل یخ شي. نو دغه رنګ 3 پیره دغه آیات د چاقو هغه ګرمول دي، او بیا په دغه ارکې ګلاب اوبو کې ایښل دي. نو دې سره دا ملګری د هر قسم بیمارو علاج کولی شي، خصوصا د هغه چا چې په بدن کې بالکل زیات دردونه وي، او دردونه په یو سره نه ختمیږي. مطلب د بعضې خلکو ارکو النسا وي، یا د بعضې خلکو لاس کې رګ مګ بند وي، یا د بعضې خلکو داسې وي چې هغه ملا کې درد وي، همیشه درد وي. دغه رنګ د بعضې خلکو خپو کې همیشه درد وي، د بعضې خلکو دا ګوډې ډېرې خوږېږي، د بعضې خلکو پوندې خوږېږي. یا دغه رنګ کوم انسان هغه تبه کې مبتلا وي او تبه یې نه پرېږدي، تبه د کې نښتې وي، د ډېر وخت نه تبه د بدن کې نښتې وي او تبه ترې نه ځي. نو دغه کس ته هم پکار ده چې دغه وظیفه وکړي. نو انشاءالله العزیز چې څه قسمه مسله هم وي، د الله تعالی دغه آیات مبارکه سره به الله تعالی دنه ټول بیماری رفع دفع کړي. خو دغه صرف په 10 محرم باندې دا وظیفه کېږي. دا وظیفه مخکې ملګرو سره شیر کوي. کوم ملګري دغه رنګ په پریشانو کې مبتلا وي، یا دغه رنګ نور څه بیمارو کې مبتلا وي. بله دا چې دا وظیفه دا کینسر کې هم دا وظیفه کار کوي. کوم ملګرو کینسر وي، هغوی په خپله نشي کولی، بل څوک ته ولو کړي، په دې ولا اوبه هم دم کړي، او دغه رنګ چاړه دې هم دم کړي. دغه چاړه چې کوم د کینسر بیمار لپاره هم ده. په کینسر بیمار باندې هم دا چاړه دمولی شي سړی چې په کوم ځای باندې کینسر مطلب وي، یا کوم انسان فالج وهلی، فالج مسله وي، هغه ته د فالج لپاره هم دا چاړه یا دا چاقو بیا هغې لپاره هم کار کوي. ډېر مجرب وظیفه ده، ډېر مفید ده. الحمدلله موږ څومره کارونه دا وظیفه کوو، او الحمدلله موږ یې په کار راولو. ښه زبردست کار کوي. الله څخه الله تعالی کې شفا اچول د الله تعالی کار دی. علاج کول هغه انسان دا یو انسان لپاره شرط علاج شرط او شفا ورکول بر ذات الله جل شانه شفا ورکړي. نو کوم ملګری په دغه بیمارو کې مبتلا یا کوم کس داسې کول غواړي چې دا وظیفه زه وکړم، مخکې مطلب چا کینسر مسلې، چا د هغې فالج وهلي، هغې دپاره علاج کوي، نو بالکل پې کولی شي. الله تعالی دې موږ ستاسو حامي او ناصر وګرځېږي. الله تعالی دې موږ تاسو د هر قسم مصیبتونو وساتي. الله تعالی دې موږ د داسې بیمارونو سره چې د هغه بیمارو علاج نه وي، الله تعالی دې موږ د هر قسم د بیمارونو په امان وساتي. السلام علیکم ورحمت الله.